مونږ او تاسو کو د دنیا دی قانون ته سوچ کو د دنیا دی حالاتو ته کو مونږ سوچ کو نو په هر وخت کې او په هر زمانه کې یعنی هر یو انسان او هر یو کس هر یو شی چې رب العزال پیدا کړی دی یعنی په د باندې خوف دی او په د باندې یره ده مونږ او تاسو کو سوچ کو رب العزال اوچت اوچت غرونه پیدا کړی دي چې هغه د اوریځې پورې لوړي اوچت اوچت غرونه ښکلې ونې وي پې هغه په خپل ځان باندې ناز کوي هغه غر په خپل ځان باندې ناز کوي چې مال الله یو طاقت را کړی دی زه ښایسته رب العزال سرسبز او شاداب پیدا کړی ما مګر د هغې غر په زړه کې مې یره شته چې کله په ده باندې سنگ تراش راشي او کله دته بم کیدي تاسو به کتلی د غرونو ته اکثره بم اږدي د ریکانو دپاره نو د غر سره مې یره وي چې یره سنگ تراش شته او ما په منځ باندې ماتوي دغه شان کو مونږ سوچ کو الله جل جلاله په دنیا کې ښکلې ښکلې بوټي اونې پیدا کړي دي د ګلونو د میوو په خپل ځان باندې ناز کوي په خپل خو د هغې اونې او د هغې بوټي هر یوه پاڼه په یره کې ده او د هغې هر یو خراخ په یره کې دی چې یره که چېرته په ما باندې تبروال راغې او ما ته تبر ونیو نو ما په منځ باندې دوکۍ زما نه دړې جوړوي زما نه ګیا وړي مګر د هغې په یره ده که مو ته وګورو رب العزال نور پیدا کړی دی په دې کلهمه دنیا باندې هغه په یو خپل اب و تاب کې دی هغه دا خپله روشنایي په دې ټوله دنیا باندې ساتي مګر چې کله په دې نور باندې مونږ ورته عام په عرب کې ورته مونږ وایو یره وي دې نور تندر ونیو چېرته مو اورېدلي دي که نه دا نور چې تندر ونیسي نو دې تور شي سورج ګرهن ورته وایي د دې په دې رنګ کې تغیر او تبدل راشي مګر د سره یره شته دې نور سره چې کله دې تندر ونیسي نو د ده هغه رنګ بدل کی دغه شان رب العزال سپوږمۍ پیدا کړي دي ستوري یې پیدا کړي دي ښکلې د شپې رڼا کوي تاسو چې ورته وګورئ د څوارلسمې سپوږمۍ ته ښکلې رڼا کوي زما خبرو ته لږه توجه کوئ نو بیا پې پوهېږئ دې خوا توجه کوئ ستوري او سپوږمۍ په خپل ځان باندې ناز کوي چې مونږ رب العزال ښکلې پیدا کړي یو په اسمان کې پړقېږي د څوارلسمې سپوږمۍ پړقېږي مګر یره ورسره شته چې کله د سبا وخت شي او د نور د راختو وخت شي نو د سپوږمۍ او ستوري سره یره شي چې یره زمونږ هغه رڼا هغه اوس په غیبېدو باندې د نور رڼا راتلونکې ده مګر الله جل جلاله په دې ځمکه باندې په دې دنیا باندې یو داسې انسانان هم پیدا کړي دي چې هغه زه نه وایم هغه زما رب العزال وایي چې په هغې انسان باندې نه یره شته او نه پې خوف شته دی څوک وایي زه نه وایم څوک وایي مینې محبت سره وایي څوک وایي الله جل جلاله فرمایي یعنی په هر یو شیز باندې یره شته خو د هغې بیان هم رب العزال په قرآن عظیم شان کې کوي په 11مه سپاره کې وایي رب العزال فرمایي الا حرف تنبیه ته الا ان اولیاء الله بشک اولیاء دوستان د الله جل جلاله چې دي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به په دوی باندې یره وي او نه به دوی چرته غمجن شي دلته علما کرام د دې خوف